ځکه یو سلمان رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې ماته نبی علیه الصلاة والسلام دا وفرمایل چې یا سلمان ما یوم الجمعه، سلمان تا ته دا پته شته چې جمعې ورځ کومه ورځ دا څنګه ورځ؟ قلت الله ورسوله اعلم. وایي ما ورته وفرمایل چې ما ته خو پته نشته، د الله او د الله رسول به په دې پوهېږي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا وفرمایل چې دا یوم الجمعه چې دا یوم جمع الله فيه ابواکم، دا هغه ورځ ده چې په دې کې الله ستاسو مور او پلار جمع کړي، یو ځای کړي، ځکه دې ته یوم الجمعه. نو دا یو بهترین ورځ ده. حدیث کې دا هم راغلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په دې ورځ به قیامت هم قایمېږي، د جمعې په ورځ په دې به قیامت هم قایمېږي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې جمعې ورځې په غوروالي کې چې الله رب العالمین یهود چې هغوی ورځ پسې ګرځېدل، نو هغوی د جمعې ورځ خطا کړه، د هفتې ورځ هغوی ځان له خوښه د خالي ورځ. بیا نصارا هغوی ګرځېدل، نو هغوی ځان له یوم الاحد د اتوار ورځ ځان له خوښه. وهدانا الله الى الجمعه، او الله موږ ته د جمعې د ورځې هدایت وکړ، موږ له ورځ د جمعې راکړه. فاليهود والنصارى تبع لنا، یهود او نصارا چې دي دا موږ نه مخکې نه دي، موږ نه رستو دي، موږ پسې دي. او نحن الاخرون السابقون في الاخره، موږ ټول امتونو کې رستو راغلي، زموږ امت ټول امتونو کې رستو دی د دنیا په لحاظ باندې، لکه زموږ عمر د هغوی نه رستو راغلی دی. او نحن السابقون، موږ به آخرت کې د دې ټولو نه مخکې یو، دې ټولو نه موږ یهود او نصارا به موږ پسې. ځکه الله رب العالمین موږ او تاسو له دا ورځ راکړې، موږ ته د دې ورځې هدایت کړی چې هغه د جمعې ورځ ده. ځکه یو حدیث کې دا هم راغلی دی کوم یو مسلمان چې هغه د جمعې په ورځ باندې وفات شي، او په دې شرط چې دی مسلمان وي، نو الله رب العالمین د دې ورځې د وجې نه د دې مسلمان سره په حساب کې په قبر کې سهولت کوي، اسانتیا ورسره کوي. او دا ډېره غټه خبره ده، ځکه چا سره چې حساب کې اسانتیا وشي دی کامیاب. ومن نوقش فی الحساب عذب، حدیث کې راغلی چا سره چې په حساب کې مناقشه شروع شي نو دی عذاب کې شي. مناقشه دې ته وایي چې دا احتساب ورسره شروع شي، دا دې ولې کړی، دا دې ولې کړی، دا دې ولې، بس دی عذب، دی په عذاب کې کړی شو، او دی ګیر. ځکه الله سره به څوک احتساب چې الله دې یو بنده سره حساب کوي. نو دا یو بهترین ورځ ده، او بهترین ورځ د جمعې ورځ.